محترمو یو وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ته یو ملمه راغی چې ملمه دی نو صحابي وي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار کې ناست دی خو صحابي وي نو زه به دا ویم چې ملمه صحابي دی رضی الله تعالی عنہ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اوئ څوک شته چې دا محترم ملمه ځان سره بوزي ډېر روږی دی. صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقه مبارکه وه چې ملمانه براله هر ورځ براتله هر وخت براتله. مالدار صحابو باندې مې आवाज وکړ څوک شته چې لس ملمانه ځان سره بوزي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به ګوته اوچته کړه الله رسول لس زما. عمر رضی الله تعالی عنہ به ګوته اوچته کړه د الله رسول لس زما. بل صحابي به ګوته اوچته کړه عبدالرحمن ابن عوف او لس زما. دا سخت ملمه پاله خلکو سخت قرباني نه ورکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ورځ باندې فرمایي ای دغه یو مسلمان دی او د شپې زم نشتا د روټۍ بندوبست هم نشتا څوک به بوزي. دی وخت کې یو صحابي کرم سنو ټول صحابه غلي شو. ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ پاسه د الله رسوله دا ملمه زماش. د ام سلیم رضی الله تعالی عنها خاون پاسه دا ملمه زماش کور ته بوت. ام سلیم رضی الله تعالی عنها ته فرمای اے بیبي کور کې سدي یاره وای کور کې خو دومره سدي چې د یو کس کار پې کېږي د څو کسانو د یو کس کار پې کېږي. بچو څه خوړلي نه څه نه دي خوړلي الله هغوی اوده که بچي په طریقه باندې اوده کړل. ښه خپل بچي چې د دې نه پیدا دي هغه وږي اوده کړل. ما ورته به داسې وکړو ما ورته به داسې وکړو چې زما بچی به وږی او زه به ګاونډي که رسلیږم کلا وحاشا نه مړه موته چېرته داسې کوو دا خو د ګناه کار به کېدی چې نه. ام سلیم رضی الله تعالی عنها خپل بچي وږي اوده کړل قسم په الله او خپله څه کوي خپله موږی پاتې کېږي. خاوند نه څه کوي خاوند د موږی پاتې کېږي. روټۍ څوک خوري ملما او طریقې سره برابره کړه دې طریقې ته اوس ګوره خاونده وایي داسې به وکړو چې ډیوه به ولګو ملمه به هم کیني زه هم دې خوا تا سره خیر دی نږدې کینم. هسې به ته پاسېږي د ډیوې دپاره خاونده چې دا ډیوه دی کې تیل ختم شي او رانه شورېږه زه ټیک کومه ډیوه به بنده کړي نور ما ته طریقه راځي زه به ماسې خوله چپوم ته ماسې خوله چوپوه او مېلمه به وږي لګېري دوی هم روټۍ خوري دا خو ډېر شیز راوړی حال دا چې یو ټوکړه د روټۍ ده دغسې طریقه یې وکړله. روټۍ چې څنګه شروع شوه نو ابو طلحه رضی الله تعالی عنه پاسېد وایي ودرېږه وایي دا ډیوه خرابه شوه ته ودرېږه چې زه ټیک کړمه چې ورپاسې ډیوه یې بنده کړله. او دا خو تیل پکې ختم شو یاره خرابه شوه نه بلیږي. مېلمه وایي تېر شئ ترې راځئ روټۍ ته کښېنئ ناست دې روټۍ خوري. ښځه او خاوند څه کوي هسې خوله خوځوي ښه وږي دي ښه اشتها شته خېټه شته معده شته نفس شته شیطان ورسره شته خواهش شته. ولې دا د چا ملمه دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملمه دی. ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. الله جل شانه د دې صحابو په باره کې څه فرمایي د دې صحابیاتو په باره کې الله جل شانه څه فرمایي تاسو ته پته شته وایي د ځان نه مخکې کوي روټۍ هغه چاته ورکوي چې خپله یې ورته اشتها او ضرورت شته ګرج که د دوی ولګوي خو بل سړي ته روټۍ ورکوي بل مسلمان ته روټۍ ورکوي. نو دغه خلک زنده باد څوک زنده باد صحابه کرام زنده باد یار موږ او تاسو چې غویو دا زنده باد او هغه زنده باد هلکه د دونه څه غواړئ دا موت تا چې چا د زنده باد چې غویو مړه دوی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت هم نشته د دوی په مخ باندې خو ګیر هم نشته دی مړه موږ او تاسو د دوی په قیادت کې سخت بدي ښکارو. صحابه زنده باد دغه قرنګې روټۍ وخوړله شپه د تیره شوله بچو ښځې خاوند په لږه باندې شپه تیره کړله سحر ته ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي وایي ما ته وحی شوې وه تاسو چې بیګا کم عمل کړی دغه عمل الله جل شانه ته ډېر ګران دی او دغه عمل باندې ستاسو نه الله جل شانه خوشحاله دی.